چې کله یو څیز نص موجود دی په یو باب کې، نو هلته کې سړي له خپل عقل د هغې تابع کول پکار دي. مولانا امین احسن اصلاحي رحمه الله یو ځای لیکلي دي، بلکې ما ته زباني مې اورېدلي دي چې عقل د انسان ټکرې خوري. کوم چې ځان ته نن د هغه شاګردان وایي که دوی له پکار دی چې د خپل کتاب استاد کتاب پوره وګوري. پوره یې نه وي کتلي، استاد د بدنامۍ باعث جوړېږي. عقل ټکرې خوري. ده ته چې د وحي رڼا نه وي دی کامیابېدی نه شي. کم کسان چې ځان ته د هغه شاګردان وي او دا ګمراهۍ خوري، د هغې اصل وجه دکه ده چې هغوی د خپل استاد کتاب نه دی کتلی. هغه داسې تعقل پسند نه دی، بلکې ما د هغه نه اورېدلي هم دي او د هغه تحریراتو کې لیکلي هم دي. هغه دوه خبرې دي، پای باندې زه نه پوهېدم. کتاب کې هم لیکلي، کتاب خو ما ته نه دی یاد چې کوم ځای لیکلي. دا مولانا فراحي رحمه الله دغه استاد دی. هغې ما د خپل استاد نه تپوس وکړو چې ته د ګیرې دومره اهمیت بیانوې دی که څه چل دی؟ دا سنت عادي دي. مجموعه کې لیکلي ما اورېدلي زباني ته چې د ګیرې دومره اهمیت بیانوې، شاګردان یې څه وایي؟ دا دي بس د عربو رواج دی، دا ثقافت دی. استاد خبر ولې نه کوي، هغه وکړه خلکو ته. هغه دا وایي چې ما خپل استاد ته ویلو فراحي صاحب ته چې دا د ګیرې څه اهمیت ده، څه شی دی؟ دویم مې دا کړو چې ته ما ته ګیټۍ ښکاره ساته، ګیټۍ ښکاره ساته دی کسې. خیر هغه وایي استاد موقع کته، یو موقع کې اشعار داسې راتلل د صد الله خبرې رالی او بیا د عربو ثقافت او تمدن. نو دا معلومه شوه چې ای به ځان پسې څادر یا د هغې لنګ به هغې پسې راښکې شو. خو چې کله هغه مونږ وویل، هغه اشعار وویل، استاد ما ته وکتل. استاد ما ته پوه شوم چې دا خو زما د خبرې جواب ملو شو. نو ما قینچي راواغسته، هغه مې پیسې پرې کړې. امین حسن اصلاحي رحمه الله داسې سړی دی چې زه پوه شم په دې باندې چې دا خو د عربو د متکبرینو د تکبر علامت دی او اسلام موږ له یو جدا تشخص راغی. د دې وجه نه ما درځي مرځي لا ونه وړل، خپله مې قینچي راواغسته پرې مې کړې. ډېره موده مې پرتګونه هم دغه شان اغوستل. ډېر ساده سړی و خو ډېر قابل سړی و. اختلاف ځان له خبره ده، په ډېرو امورو کې ورسره زموږ اختلافي، لیکن حق حقي او باطل باطلي. دغه جواب ملو شو. بیا د ګیرې په باره کې ما ته څه علم نه و. استاد موقع کې یو ځلې بار تللي مونږ چکر له ډاډې ما چوي خلک اچوي که نه ډاډې یو څه بل څه. یو ځای ایره پرته وه، هوا هم چلېده. استاد هغې ایرې نه لږه ایره راواغسته او داسې هوا کې ونوسته. ما ته ویل چې دا ایره چې کوم ده داسې ولې ځي، داسې ولې نه ځي؟ دا څه کوي؟ دا سمت ښیي ما ته. ما ته ویل چې دا ایره چې کوم دی دا بې فایدې څیز دی، لیکن دا چې کله موږ هوا کې والوځو نو موږ ته سمت ښیي، د هوا سمت ما ته ښیي. ګیره که هم دا او که نه ده، خو ګیره سمت ښیي. دا د زړه انډیکیټر دی، دا د زړه رجحان ښیي چې دا کم طرف ته. دومره د عقل خبره تا بل چا نه اورېدله؟ شاګردان یې څه وایي؟ دا جی سنن عادیه دی. اوس سنن عادیه دی، نو په دومره انبیاو کې یو نبي هم بېګیرې نه و. او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې یو هم داسې نه و چې هغه ګیره خرېدلی. دا ګپې شپې خلک دین سره نه لګوي. دا د عقل بېجا استعمال دی. د عقل بېجا استعمال نه دی پکار.